د هوا مرغانو ویلې رڅوي د جیل پلیارې وا د هوا مرغانو ویلې رڅوي د جیل پلیارې دالتا سکینه قیدی دے ډیرا وړا قیدی دے بیا مار څوی د جیل پلیارې وا د هوا مرغانو ویلې رڅوي د جیل پلیارې دالتا سکینه قیدی دے ډیرا وړا قیدی دے بیا مار څوی د جیل پلیارې وا د هوا مرغانو ویلې رڅوي د جیل پلیارې وا د هوا مرغانو Saksam makuriachi adira dusha digam zansra hai ma baba sina yadigi mai khubunda yadigi بیا مار څوی د جیل پلیارې وا د هوا مرغانو ویلې څوی د جیل پلیارې ای مرغانو څومره مرغانو څومره بختور یو تاسو کورونه خو سلیم دی ما کور کربلا کې لوټ شو پنه نوا کې لوټ شو تران دې مدار پر دار وساره وا د هوا مرغانو ویلې رڅوي د جیل پلیارې آی وا د هوا مرغانو کربلا نیم روستی وړو خوی ګونه ما زخمی دی زیم باز غار وریارا پورور اکبر وریارا ما پشان ماشا چوک وریارې وا د هوا مرغانو ویلې څوی د جیل پلیارې ای وا د هوا مرغانو کله څوزا
جل ورتا شام جل کے دسی موتیائی وعد تو زخمی موجونا وگنڈ حد زکونا ماتا کوي پی غور خبر وعد هوا مرغانو ویلے رچوئے دا جیر بلیار آئی مرغانو دا سوال مقبول کوئی دما سلام یوسوئے باباتا بیا سلام کا کونی واکوئی اصغر للانی واکوئی کالاوی چوئے کر بلبل یارے وعد ہوا مرغانو ویلے رچوئے دا جل بلیارے وعد ہوا مرغانو یڅ بیا رڅوئے زخوبا نوما آئی مرغانو بیا دی ڈانگ زندان کی عمر لمڑا شویا زخوب مڑا شوی وام سبیا رڅوئے د جل بلیارے وعد ہوا مرغانو ویلے رچوئے دا جل بلیارے تاجیر حسین دا غارمون دے وڑی بی بی زیارت تلڑوا تئی امام رضا تلاڑی بیا کربلا تلاڑی وشوا نصیب د شاہ شملیارے وعد ہوا مرغانو ویلے رڅوئے د جل بلیارے محمد والی محمد صلوات قدر من مورد حسنین و مجلس تدراهم کرام نظار وکید و صلوات بلند و وصل خاتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما إمامنا وصاحبنا وقائدنا صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. پروردگارا اهل بیت و عظمت له تیرا دات ازیداری خپل درگاه کی قبول و مقبول و گرزی. خداوند جامع باندې رحمتونه برکتونه نازل کی. پروردگار ایموټولو عاقبت بخیر و گرزی. متعدی دنیا کی اهل بیت علیہم السلام و زیرتونه قیامت کی و شفاعت نصیب کی. مظلومین جهان د شیعه و مشکلات زمانه امام ظهور زر سره برطرف کی. انشاءالله ډیر مناسب ټیم کی یہ تاسو پاک و اذهانو ته خپل رئیس پرام دوستان عزیز دسی مجالس هر چاته هم نصیب نکیږي. پروردگار علام د توفیقاتو کی اضافه وکي هغو کسانو چې هغوی د داسې مجالسو بندوبست کوي. زه د معصوم یوه روایت نه د خپل تقریر آغاز کوم. معصوم علیه السلام فرمایش کوي من لم یعرف داءه افسد دواءه. سو پورې څه انسان بیماری معلومه نه دی کړي اوره پورې علاج کوله فضول دی. سو پورې څه د یوې معاشرې د بدۍ یا د ښهوالي علتونه معلوم نه دي شوي. سو پورې د بدن بیماری معلومه نه دی شوي اوره پورې انسان ته علاج پیدا نه ورکوي. ایمو معاشره کې مشکل دا دی سمو بیماری معلومولې نه مخکې اول د هغه علاج پسې ساریو. متوجه یوئ که نه؟ کله سمو بیماری معلومه کړله د هغې علاج خود به خود کیږي. تاسو وکسوئ معاشرې کې یوه کلي وطن کې دا هیچا ته پاته نشته دی څه آیا د پلنکي سړي کور کې رزق مهیا دی یا مهیا نه دی. دا چاته پاته نه لګیږي څه یوه همسایه کور کې څه مشکل شته دی که نشته دی. خو اما که بیاندي کور نه یو غلط کار وشولو نه بیا ټول کلي ته دا پاته لګیږي چې پلنکي نموس د چیته سي. دوستان عزیز پکار دی څه ما ته د هرې یوې بیمارۍ پکار دی علاج سراسر واجه معلومه کو څه واجه نه دی. قافله یا روانې دي ډېرې زیاتې. پروردگار علم د ټولو قافلې والاو سفر بې خطره کی. خدای د سفر افات و بلیاتو نه محفوظ وساتي. زه یوه نکته درته دوستان عزیز عرض کوم. زه دغه خبره ډېره زیاته منبر نه کوم. څه مهمه خبره دا نه دی چې ایمان ما چی دی. مهمه خبره دا دی چې ما کې صفتونه کوم صفتونه رکی دي. هغه صفتونه
یا د فرعون ولا یا د شداد ولا یا د نمرود ولا صفتونه خمو کې نوي. صرف اور صرف ز د زیارات فلسفات څه دی چې د پوره انسان زیارات ته چی موخ د کسو تقریبا 90-95% خالق صرف د دغه تګی دي سمود امام حسین علیه السلام پنجرو کې لسونه واچول. و اما زبد آیات الله شهید مطهری بزرگوار د زیارات فلسفی ای کی و جمله د تعارض کوم ساغه بزرگوار صرف اور صرف د زیارات فلسفه زیارات تطللا صرف د وی جمله کې رغونډه کړي دي. سایات الله شهید مطهری بزرگوار یای څ کربلا نه هغه کفان مار وړي څنګه حسین ته نشو ملو. کربلا نه هغه وب مار وړي څنګه نه د حسین خلخنات تګی لوړله. ځنه خالق دی کنه څه تبرک د پوره کفان وړي تبرک د پوره وبر وړي تبرک د پوره سجدګور وړي. آیات الله مطهری بزرگوار یای سویلی کربلا یوا مقتلگاه نه ده کربلا یو درسگاه ده. یعنی کربلا تا سکل موتو سو پکار ده کربلا نه موتو درس وخلو. دوستانی عزیز توجه مشتاق نه سو پوری س کربلا نه موتو درس نه ده خسته. کربلا د زندگی د عین نماده. کربلا نه موت خپل زندگی جوړول شو. که کربلا دیو مقتلگاه نماوي نبیا په کار دی اغزو نه ایچو کیا زنده نه ورغلی. او کسی دغه خبری ترابطه په کار دی موت متوجه وو. سی امام رضا علیه السلام فرمایش کوي س د هاری و امت خپل امام سره یو احد و پیمان دی. کله سدی اغ امام زیارات ته چی اغ احد و پیمان ته نور تقویات ملویگی. امام حسین علیہ السلام سره څه احد دی امام ته مولا سره څه پیمان دی څه اغ پیمانات پکار دی انسان نور تقویات ورکی پکار دی نور ای مضبوط کی څه کله انسان کربلا ته لاړلو. صرف کربلا نه د مجالس کوم او ته منعقد کوو دغه مجالس نورسته یا کچيري ایمو تو زندگی کی بدلی رو نغللا ندی مطلب دا س دغه مجالس یاد څه فائدہ نه و. متوجه شوي کنه په کار دې سمو تو کی چینج روشي. دوستانی عزیز مولا حسین علیه السلام سره ایمو تو احد و پیمان چه دے دو کربلا کی توسو د مولا حسین علیه السلام بار بار توسو اغا اعلانات اغا احادیث اغا فرامین د مولا توسو علماؤن بار بار پڑاو کری دی. س مولا یای ظالم سره زندگی نه تیروم شربی سره زندگی نه تیروم. متوجه یې کنه یعنی لکه څنګه د کربلا والا دی ایوی معاشره کې د نشئی په خلاف پاسیدل د ظالم په خلاف پاسیدل اندیشان سره دغ احد و ته په کار د تقویات ملوشي. یو کربلایی انسان په کار د دغ احد کې زیات تکړاوي. نه دوستانی عزیز دسی خونوی سماغه خویونه ما و تا کې رکیوی سکه سبیلا کربلا که برپاش ولو ایو طرف ته د یزید فوج ویلوړ وی بل طرف ته د مولا حسین فوج ویلوړ وی دسی خنوی څه زبیا د یزید فوج کې ودرېګو دسی خنوی څه ماغه خویونه مو کې یاره کیوی څه کوم خویونه هغه د کوفی والا د شام والا کې ورکیو. زلګه غوند کې اشاره د تکوم دا کوفی والا دسی خالق نه و سدو امام حسین علیه السلام نه پیژندلو. دوی د رسول شاه باندې اکثر خلکو مولا حسین لیدلی و. توجه مشتو کنه دوی امام حسین علیه السلام عظمت و مقام نه خبر و. دوی دی مولا حسین علیه السلام
هغې رتبې نه خبر و چې کوم پیغمبر ورته ذکر کړي وه. ورسره دغو کسانو المنځونه یا کول، دغو کسانو روژې یا ستلې، خو بیا ویلي دغه خلق دوره شقی القلب جوړ شول، دوره سخت دل جوړ شول، دوره زړونه سخت شول څه ایوه د شپېږو میاشتو بچي باندې یا ورته رحم نه راغللو. په کار دی هغه صفتونه، هغه اسباب ما ته خپلو ځنو کې وکسو، خپلو ګریوانو کې لږ سوچ وکړو څه مغه صفتونه خو ما ته کې نه وي څه کوم د کوفې والا کې وه. لږ غوندې کې توجه درنه غواړم انشاءالله تاسو به ځان سره څه یوسئ. شقاوت معنا عربی کې دا د نفس یو دشوار و سخت حالت ته یایي چې کله انسان شقاوت کې مبتلا شولو، انسان ته بیا د خوالي د بدوالي پاته نه لګیږي، انسان ته بیا وړه و غوټ ښځې باندې رحم نه رسي. دا د انسان د شقاوت والا نښه دی. و دې مقابلې کې که مو وکسو هغه سعادت دی. زه درته حواله درکوم سوره هود آیت نمبر 5 و چې تاسو پڑھو کوئی صدیقی پروردگار علم اردواړو طرف ته اشاره کړي دی چې خدایي فمنهم شقی و سعید، ځنه خلق به شقی وي او ځنه خلق به چې وي سعید وي. خو اما د انسان د شقاوت نخ کې د شقاوت صفتونه یعنی ایچی واجنه انسان شقی جوړیږي، ایچی واجنه انسان دوره سخت دل جوړیږي څه هغه ته یوه وړه بچي باندې یا رحم نه رسي، هغه د یوه امام نور درک نشي کولی، هغه د یوه امام نور ته نشي رسیدلی. دی طرف ته لږه اشاره درته کوم که ما ورته کربلا ته لاړلو خو اما اندا نخ کې که ما ورته کې راکې وي نه بیا پوه شه چې ما ورته کربلا ته تلله اسې سیر دپاره وه، بیا یې ما ورته ته څه پیدا نه ورسوله. دغو مجالسو انعقاد بیا دوی مو ته څه پیدا نه ورسوله. خو اما ای روایات په مطابق د انسان د شقاوت کوم اسباب دي هغه دوه قسم ته کیدلی شي. یو وری د انسان د شقاوت اسباب انسان اندرونی حالات کیدلی شي، لکه مثلا بد اخلاقی دی. یو وری د انسان د شقاوت سبب څه جوړیږي هغه کیدای شي بیرونی سبب وي، مطلب نفس ای تعلق نوی خو بهار نوی، لکه مثلا شکنجه دی، لکه مثلا قتل دی، مثلا جیل دی. متوجه یوی که نه؟ داغه اسباب دی څه هم درونی اسباب هم بیرونی اسباب دا یو انسان شقی القلب جوړوي، سخت دلی جوړوي، انسان زړه نه رحم وبسي. هغو اسبابونه څخه بهر نه رسي د انسان زړه باندې اثر کوي. هغوی کې اولین شای د ترس و ډار و خوف. دا یو داسې د انسان وجود کې بدترین صفات دی چې دا یو انسان ذلت سره مخامخ کوي، یو انسان شرمندگی سره مخامخ کوي. خو اما اداره دوا قسمونه دي، هغه طرف ته نه ورسوم. قرآن کې اردو طرف ته اشاره شوی دی. یو ځای کې خدایي که چوک د خدای مقام نه چا خوف وکړلو هغه د پاره دوا جنت دي. و اما من خاف مقام ربه جنتان، سوره رحمان تاسو پڑھو کوئی. و بل طرف ته پروردگار علمی فلا تحزن، تاسو ډاریږئ ما، ان الله معنا، خدای مو سره دی. اوس دغه ځای کې څه مراد او مقصد دی هغه منفي خوف دی، منفي ډار دی.
ای ډار واجې نه څنګه انسان شقی القلب جوړیږي. اوس به تاسو دې ته حیران وئ. ای ډار واجې نه انسان سخت دل داسې جوړیږي څه کله یوه ډرپوک سړي ته یوه ډرن سړي ته څه کله چا دمکې ویر کړله سوړ کې پلنکای کور داسې وکړه که وده نه کړلو مړ کوم ده. متوجه یې که نه؟ یا مثلا پلنکای کور داسې وکړه که وده نه کړلو جیل ته د چوام. نو اوس دا انسان خپلې زندګۍ باندې ډریږي، خوف ورته حاصلیږي. دا اوس که بچي مرګ په باره کې ورته وایي بچای مړ کوي، که د امام مرګ په باره کې وایي امام شهیدوي، که چیرې دي ته مثلا هیچا لوټ مار نه وایي لوټ مار کوي. خو اما ای دی مقابله کې بیا پروردگار عالم د شجاعت صفات طرف ته زه تاسو ته صرف اور صرف حواله درکوم. سوره آل عمران آیت نمبر 173 تاسو پڑھو کوئی. خو اما دای کوفی والا صدور سخت دل جوړ شول. امام حسین علیه السلام پیژندلو دی په باوجود هم دی شی باندې آماده شول. د تاسو بار بار علماو نوریدلی دي صدا ډرپوک ډیر و. د عبید الله ابن زیاد ایکی و اعلان ټول دغه خبرې ته آماده که څه کورونه یې بان که ټول کربلا ته راغله. متوجه شوئ که نه؟ هغه چې شولو هغه بیعت څه کوم دوی کړی و هغه یې چې کړلو مات یې کړلو. خو اما بل طرف ته که چیرې ته وکسې بیا دا 72 څه کوم و دا بیا څوره شجاع و. څلسم شپې باندې امام حسین علیه السلام نه ورمنه پښتنه کوي د ما ګرانه وروره حسینه آیا چیتا تو د خپلو اصحابو امتحان خسته دی که نه ده خسته؟ مولا وتی والله لقد بلوناهم، ما په خدای باندې قسم دی چې ما د دوی امتحان خسته دی. فما وجدتم فيه الا الاشوش الاقعاس، اما فوج کی سوا د میړنیو نه بل چوکشتانه. د بلې جملې ته د مولا توجه وکړه. مولای یستعنسون بالمنیت دونی استناس طفل الى محالب امه. دی ما اصحاب امامینی که مرگ تا دور تگی دی لکه سنگی یو د شپیگو میاشتو بچای د مور شودو تا تگیوی. دا د امام حسین علیه السلام دی اغو اصحابو اغ شجاعت طرف تا دخکول که مولا اشاره کری دی. وگرنه تاسو وکسوی انده اعلان دغو کسانو یاوریدلی او څکو مولا سره و. خو اما دوی که هغه د خوف و د ترس ولا صفات وونه دی واجنه څه وشول دوستان عزیز دوی مولا حسین سره اخیره پوری ځنه اصحابو به دا ویله چې مولا کچیری توره نوي کچیری مو سره غشي تمام شول مولا تیګو سیا جنګ کو خو بیل نه پریږدو. دویام شاید چې هغه انسان شقی القلب جوړوي هغه دنیا طلبی دی. دوستان عزیز من اعتمد علی الدنیا فهو شقی المحروم. کوم سړی دنیا باندې اعتماد وکړلو هغه انسان کې دوا صفتونه رسی. یو به شقی القلب جوړیږي مولا دی ای یو به هغه هر چی نه محروم پاتې کیږي. ایدی مو سره واضح مثال تاسو بار بار علماء نوریدلی دی س مولا حسین علیه السلام کوم عمر ابن سعد ته بار بار ویلا چې ما وینو سره خپل لسونه مارنګینه وا هغه څه بار بار انده خبره او تکوله چې ما ته د رای حکومت ملويږي مولا وته هیڅ ته ته به د رای ولا نغان یا ملو نشي. تاسو زغه طرف ته نویر سو علماء نه تاسو اوریدلی دي. و اما زیوا کی ساده ته بیان کوم د غزوی کی س فرزدک نما به تاسو اوریدلی وي د اهل بیت الشعیر دی. څه کله مولا کوفین وتلو دغه جملې ته توجه وکوي مولا ته څو جملې فرزدک ادا کړی دي هغه نه یو جمله ده مولا ته مولا قلوب الناس معك واسيافهم عليك. مولا ای خلق زړونه تاسو سره دي و اما دی خلقو توری تا باندې پاسه دی. نشوی متوجه ای خلقو زړونه چه دی تا سره دی و
خو اما ای خلکو توری ایتا په خلاف پتلی دی. ای دخ کول تفسیر استاد مطهری بزرگوار بیان کړی دی. هغه یایي چې دغ کول نه د فرزدک مراد و مقصد دا دی چې دغو کسانو چې د مولا حسین علیه السلام مقابلې ته راغلي وه ای دوی خیټې عبیدالله ابن زیاد سره وي اما زړونه یې حسین سره وه. یعنی چې دې څه کومه جمله ادا کړې دی چې واسیافهم علیک، هغه یایي چې فرزدک دغه ځای کې سیف نه توري نه مراد خیټه دی. یعنی هغوی ته خپلې خیټې مهمې دي، هغوی ته د حسین وینه نعوذ بالله مهمه نه دی، هغوی ته د مولا شان مهم نه دی. دا ویلې څه وجه شوله؟ دا دنیا طلبې دغه ځای ته ورسول. دریام صفات چې هغه انسان شقی القلب جوړوي، سخت دلی جوړوي، دیو امام مقابلې ته یا انسان روزی، هغه پیمان شکنی و بیوفایی دی. دوستان عزیز، کوم یو قوم پیمان شکن وي، کوم یو قوم د عهد و د پیمان پابند نوي، هغه قوم کې شقی القلب خلق زیاد پیدا کیږي. هغه قوم کې هغه ملت کې سخت دل خلق زیاد پیدا کیږي. تاسو وکسوي دغه نکتې ته توجه وکړه. پیمان شکنی، وعده خلاف ورزي، دا یو داسې بدترین صفات دی چې کومې وي معاشرې کې پیمان شکنی وعده خلاف ورزي راغله، هغې معاشرې کې د اعتماد و اطمینان والا ترونه پرا کیږي. هغې معاشرې کې د اعتماد و د اطمینان والا بروسې والا هغه یقین ختم کیږي. تاسو وکسوئ یوه ورځې څوک د سوا د خلاف ورزي وکړي، دوې ورځې وکړي، درې ورځې وکړي، څلور ورځې وکړي، اخیر د انسان زړه کې کوم اعتماد والا یقین وي هغه یقین چې کیږي خرابیږي. څه کوم یو قوم وعده خلاف ورزي کوي، اوس دا صفات که ما کې رکی وي دا ضروري نه دی چې کوپی والا کې ورکي او ما کې بنوي. ما درته اشاره وکړله څه نما مهمه نه دی چې ما نما مثلا یا علی ورکې راغلی دی یا حسین ورکې راغلی دی، خو اما صفتونه څه ما کې ماغه رکی دي څه بیا لکه کربلا برپا شوله، زه به بیا د مولا حسین طرف ته به نه ودرېږم، بیا به د یزید طرف ته ولاړم. متوجه شوي که نه؟ سورہ مؤمنون آیت نمبر 8 پڑھو کوئی. ای مؤمن ناخ کن اندو ناخ کدے سو والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، خپل امانات و عهد باندې رعایت کوي، امانات کی خیانات نه کوي، وعده وکي هغه کې بی وفایی نه کوي، عهد نه متوي، شکان پیمان نه وي. متوجه شوي که نه؟ لا دین له من لا عهد له. کوم سړی څه وعده نه لري هغه سړی سره دین نه لري، هغه سړی سره دیندار دی نه. نن تاسو وکسوئ معاشرې کې د ډکوانو خلکو وجې نه د خو خلکو حقوقه پایمال شول. چوک د سره وعده وکړي 15 ورځې مثلا قرضه در کوم، 15 ورځو سه به 15 کاله تیر شي. متوجه شوي که نه؟ سو بیا معاشرې کې که ما ته ښه مجبور سړی راغللو زه بیا باور نه کوم، بروسه نه کوم. ویلي یوه ډکو واجې نه 500 کسانو باندې اعتماد ختم شول. تاسو به د امام حسین علیه السلام اقوال بار بار علماو نوریدلی. دغې خطبې په باره کې زه تاسو ته لږ سفارش کوم چې دغه مولا دغه خطبه تاسو لږه پړو کوئ کربلا کې چې مولایي چې الخذل فیکم معروفون، او د کوفې والا او تاسو نه حسین ګیله نه کوي. ویلې چې دوکا تاسو کې مشهوره خبره ده، دوکا تاسو کې چې ده مشهوره خبره ده. وشجت علیه عروقکم، دوکا د تاسو د رګو وینو کې چلیږي. چې کوم سړی ویني کې څه دوکا چلیږي هغه نه حسین ګیله نه کوي. دو نه بلکې وتوارث علیه اصولکم و فروعکم، تاسو مخکې خلکو یا اندادوکي کړي دي، تاسو ورسته خلک به اندادوکي کوي.
یعنی لکه څنګه مولا علی علیه السلام بیله پرې خلی و، لکه څنګه امام حسن مجتبی علیه السلام بیله پاتې شولو، همداسې حسین یا چې شولو بیله پاتې شولو. دغې جملې ته د مولا توجه وکړه. مولا یایي کفیانو فکنتم اخبثو ثمرتین، تاسو هغه بدترینه میوه یوئ څه شجا للناس و اکلة للغاصب، څه هغه که ملیک خوري ورته ترخاوي، خو اما که بل چوکې پټه کي څه بل چوکې خوري هغه ته خوږه وي. حسین د تاسو امام تاسو حسین دپاره ترخه شولوئ، خو اما عبیدالله ابن زیاد د تاسو دښمن هغه دپاره تاسو چې شولوئ خوږه شول. هغه څه کوم تاریخو کې رغلی دي 18,000 یا څوره خطونه څه مولا ته رغلي وه، مولا به بار بار لیارې کې مغه خطونه خلاصول. مولا څه کومې جملې ادا کړي دي هغه ته راته زه نه ورسوم څه مولا ګیله چا نه کړي دی، مولا ګیله ما او تا غوندې کې کسانو نه کړي دی. مولا یې څه اندا کسان دي چې ما په خلاف راجمع شول، اندا کسان دي چې ما په خلاف درېدل. متوجه یې که نه؟ صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. پس څلورم شی څنګه انسان شقی القلب سخت دل جوړوي. بس څلورم تاسو زحمت تمام هغه لقمه حرام دی. کومې وي معاشرې کې څه حلال و د حرامو تمیز نه وي، هغې معاشرې کې نه چاته د امام نور بریخي، نه چاته د امام عظمت و مقام بریخي. و دغه جمله د آیات الله مرحوم ملا احمد رقیب زرګوار څنګه یایي د انسان حلقات کې څه کوم عوامل دخیل دي، څه انسان کوم شیو وجې نه هلاک طرف ته ورځي، هغوی کې ټولو کې غټ عامل غټ شی څه دی هغه مال حرام دی. کوم یو انسان څه مال حرام خوري، پیغمبر یایي کل لحم ینبته الحرام فالنار اولا. کومه یوه غوښه څه حرامو نه جوړه شي اولاد سزاواره دا دی څه د جهنم اور سره په کار دی ټولو کې اول مغه وسیځولی شي. نن څه کچیري ایمو اولاد خراب دی، نن کچیري معاشره ایوی ورځې نه بلې ورځې ته بدتره کیږي. خو دوستان عزیز یوه کیسه زه درته بله وکړم چې دغه حرام مو وګټل چا دپاره. خپله خیټه خو انسان یا ډکوي یا ځناور یا ډکوي، خو یا زوی دپاره یا لور دپاره یا کور والا دپاره یا مور و پلار دپاره یا وړونو دپاره چا دپاره خو مو وکړل که نه؟ توجه مو شته که نه؟ خو اما څه کله یا څه مړ شي چا باندې څه ډېر ګران وي ورته وایې سره څه مو نن قبر کې شپه وکړي، هیڅوک مو تو سره قبر کې شپه نه کوي. ورسره خبره دا دی دوستان عزیز، څه د معصوم دغه روایت ته غوږ واچوئ. مولا یایي او خلکو ان الرجل اذا اصاب مالا من حرام، کوم یو انسان څه خپل بچی نطفه حرامو نه جوړه کړله، یفسد فیه الفرج، دا د انسان اولاد باندې اثر پیدا کوي. انسان چی باندې اثر پیدا کوي؟ اولاد باندې اثر پیدا کوي. نن ویلی یو پلار ګیله کوي چې زوی دی ما خبره نه مني، دا د تربیات وجه دی دوستان عزیز. دا غلطه دی بل چا نه دی، غلطه دی ایما و تا دی. تاسو خو دغه جمله د مولا حسین علیه السلام بار بار علماو نه اورېدلې دی چې لقد ملئت بطونکم من الحرام، خو اما دینه مخکې دا مفصله خطبه دی د مولا. زه څو جملې درته عرض کوم بس تاسو زحمت تمام. مولوی څه ویلکم ما علیکم، خلکو تاسو باندې څه شوي دي؟ مولا ویلی ان تنصتوا الی فتسمعوا قولی، ویلی ایما خبرو ته نه غلی کیږئ چې د حسین خبرې واورئ. مولا سی ویلی د حسین خبرو ته نه غلی کیږئ چې د ایما خبرې واورئ. و انما ادعوکم الی سبیل الرشاد،
زه خو د تاسو ښې لارې طرف ته رهنمایي کوم. فمن اطاعنی کان من المرشدین، که چا د اما اطاعت وکړلو هغه انسان به ښې لارې طرف ته رسي. ومن عصانی کان من المهلکین، که چا د اما خبره نه ومنل هغه انسان به هلاک وي. خو مولا څه وتي؟ وکلکم عاص لامری، تاسو کې یو سړی د اما خبره نه واوروئ، اما خبره نه منوئ. غیر مستمع قولی، اما خبرې ته غوږ نه چوئ. ویلی مولا فقد ملئت بطونکم من الحرام، ویلی سی تاسو خیټې حرامو نه ډاکې دي. کسی ټیک دی ما کې به غلطۍ رکی وي دوستان عزیز، زه به ټیک نه وم. خو دې مطلب دا نه دی چې آر یو علیم ټیک نه دی. نیک صالح کسان معاشره کې ډیر شته دي، خو اما چې مو باندې څه د هیچا خبره یا اثر نه کوي، دې مطلب دا څه غلطۍ کیدای شي مو کیا وي. متوجه یې که نه؟ وگرنه نعوذ بالله نعوذ بالله مو خو دغه سوچ نشو کولی چې امام حسین علیه السلام کې غلطي وه چې د هغه خبره هغوی باندې نه لګېدله. متوجه شوي که نه؟ یعنی مو کیا کیدای شي غلطۍ رکی وي. پس دغه صفتونه ما ته پکار دی د سوچ وکړو چې د کربلا لیاره ما ته طی کړله، آیا ډرن ښه نه یو، پیمان شکن ښه نه یو، حرم خور ښه نه یو، حرام خد نه خورو. توجه داشته که نه؟ دغه صفتونه خو مو کې نه وي رکې دوستان عزیز. دنیا طلب ښه نه وو، که چیرې دغه صفتونه مو کې رکې وي نو بیا ماغه د زمانې مولا والا کیسه دی چې امام به راشي بیا به ډېرو خلکو سرونه به ووایي. ډېر خلک به بیا دایي چې د مولا خو نوی دین راوړی دی، هغه به نوی دین نه وي، هغه مو دین کې دوره نخري راوستی وي چې موږ ته به د مولا دین بیا نوی دین بریښي. بس د دوستان عزیز خدای ته سوال کوو پروردګاره اهل بیت و عظمت له تیرا د کلیل عبادت قبول و مقبول وګرځوي. خدای دلته راتلله دلته نستی دلته ذکر مو ټولو ته عبادت کې ولې کلی کې اهل بیت علیهم السلام و عظمت بزرگی له تیرا خدایا بحق انوار طیبه 14 معصومین چیت عالم تشیع دے پروردگار محفوظی وسطی. خدایا اسلام تفاتحی و نصرت نصیب کی، پروردگار کفر سرنگو مگرزئی، پروردگار بحق محمد و آل محمد و کرم مشکلات برطرف وگرزئی، چوک امنیات خرپی خور و ذلیل و شرمندای وگرزئی. سو جمله مصائب د تعلویلام د خپل مجلس ثواب هدیه کو سوار لسو معصوم و ارواح مبارک بالخصوص ورمن زهرا سلام الله علیها روح مبارک تا. هغه ورمنه څه تاسو کله یا نما وروي نو تاسو بیا یې څه کېدای شي د ورمنې عمر شپېته کاله و او یا کاله و په عزادارو صرف د ورمنې عمر 18 کاله 9 میاشتې 15 ورځې 18 کالو 9 میاشتو 15 ورځو کې څه کله پسې ډلې بیا به دیواله ته لاس ورکولو. 18 کالو 9 میاشتو 15 ورځو کې د ورمنې د سار ویښته سپین شول. اما تاسو به علماو نه بار بار مصایب الویلوئ، د علي اکبر مصایب به اورېدلي وي، د عباس مصایب به اورېدلي وي. تاسو یقین وکوئ عزادارو چې اهل بیت و کور کې هیچا یا نه د عباس ارمان کړی دی، نه یې د حسین ارمان کړی دی، نه یې د قاسم ارمان کړی دی، نه یې د وړه علي اصغر ارمان کړی دی. د اهل بیت و کور کې که ارمان و صرف دا و چې چېته د علي که درمنې لوړي، چېته د شام و د کوفې بازارونه. ځکه امام زین العابدین علیه السلام چې کله د عبید الله ابن زیاد دربار کې ودرېدلو، روایات په مطابق کې چې مولا خپل سر ټیټ نیولی و، یو وارې ظالم ورباندې غږ وکړلو چې تا نه مخکې یا یو بني هاشم ځوان دلته راغلی و، هغه ښه ډېرې غصې کې خبرې کولې، هغه ښه ساره لوړ نیولی و، هغه ښه سترګې وچاتې نیولې وې،
ایس یورې مولا ورته په ژړو شولو غاږ یې وکړو څه ظالمه انصاف د ونه کړلو ویلي ما ته دا وایه سغا څه کله رغلی و ګرانه ترور ورسره وه آیا ګرانه خور ورسره وه زه څه کله سار و چات کوم یوه طرف ته وړه سکینه کسوم بل طرف ته ګرانه ترور زینب کسوم عزادارو د مولا دغه واقعه به تاسو نه اورېدلي وي څه کله یو علیم خوب کې کسي مولا نه پوښتنه کوي مولا څه تا زیارت نحیه کې ویلي دي څه مولا حسینه کچیرې ایما سترګو کې وښې تمامې شولې زه به تا ته یې وښو په ځای وینې وبیوم آیا د اخ ټیم د پاره د سکله اکبر ولویدلو تی سنا علمه هغه ټیم د پاره نه دی آیا د اخ ټیم د پاره د سکله قاسم ولویدلو تی سنا د هغه ټیم د پاره نه دی آیا د اخ ټیم د پاره د سکله حسین ولویدلو سنا د هغه ټیم د پاره یا نه دی هیڅ د بیا کوم ټیم د پاره دی س علمه دغه جمله د ما د شام و د کوفی بازارو د پاره دی خو اما عزادارو زب صرف دوره د تویم س د کوفی بازار ته سکله د اهل بیت و قافله نږدې شوله کیدای شي د علي قدرمنې لور ته هغه وخت په یاد شوي څه کله خلکو ته د تفسیر کلاس ښیلو هغه وخت کیدای شي ورته په یاد شوي څه د علي قدرمنه لور به بکرې کې ناسته وه خلک به ورته لاندې خاورو باندې ناست وه همدې واجې نه یې ځواب وکړلو ما علي زین العابدینه زویه ظالم ته ویه که کیدای شي مو مخام بیا بازار ته نابسي خو اما عزادارو څه کله د حسین قافله د کوفی بازار باندې ارنوتله یو وارې ورمنې څه کومه خطبه شروع کړله تاسو به علماو نه اورېدلي وي ایها الختلو والغدار د کبازو خلکو او فریبکارو خلکو ایس بازار کې خلکو منډې شروع کړلې یو ړوند دی نظیر نه لګېدلو عبدالله ابن عفیف نما دی چې غاږ ور باندې وکړو عبدالله څنګه د منډې وایي ودې څه شل کاله بعد مه د علي لهجې کې خطبه واورېدله لګدار ته وایي څه چېرته قیامت خو برپا نه وي شوی عزادارو چې غاږ ور باندې وکړو عبدالله ابن عفیف کربلات کې نه د علي قدرمنه لور زینب رغلی دی عزادارو څه کله د کوفی بازار ته قافله داخله شوله خلک بمو ته ختلي و سیل ته ولاړو زه اټولو نه موفي غاړو عزادارو امنه یوه وینځه بام ته وختله غاږ یې وکړو څه ملیکې راشوه قافله ارداخله شوله ملیکې غاږ ورباندې وکړلو څه نه ما ته خپلې ورمنې ویلي وو څه چېرته بیا د قیدیانو سیل ته ونه درېږي عزادارو دا ورمنه چوک دی ام حبیبای نما دی خو اما کله وینځو ډیر زور ولګولو کله ام حبیبه څه بام ته راوختله کله یې نظیر پرېوتلو ځان څه د ورو ورو یایي څه پېژندام خو مده خو اما مرغللو باندې مګردونه ډیر پرته دي دی واجې نه د ما ته پاته نه لګېږي څه تاسو چوک رغلي یوئ عزادارو کله یې کجاو باندې پام شو یوه 3 کاله ورمنه یې ولیدله شنډې شنې وي امنه یې غاږ وکړلو څه وینځې لږې اوبه راوړه څه کله یې اوبه راوړلې ام حبیبه بام نه رکوزه شوله کله دغې وړې ورمنې ته مخامخ ودرېدله ورته یې څه ورمنې لږې اوبه وچېکه کله جام ورته ونیوللو عزادارو بیا یې غاږ ورباندې وکړو وړې ورمنې لږ صبر وکړه ورته ام حبیبه ویلې څه چال دی ورته اوبو چیکلو نه مخکې لږې ما ته 3 دعاوانې وکړه 3 دعاوانې څه دعاوانې دي اول دعا مې دا دی امام میړه سفر باندې لاړ دی ما ته دعا وکړه څه خدای روغ سلیم راولي چې یو وارې وړه وړه لاسونه اسمان ته اوچات که خدایا اهل بیت و عظمت له خطیره ایدي میړه سلیم راولي دویمه دعا د څه دی ورته دویمه دعا مې دا دی څه ما ته سوال وکړئ ما خلخنه تاسو په شان کې یتیمه نشي عزادارو یو وری وړي بی سوال وکړو خدایا د دغې ورمنې خلخنه د مو په شانتې بازارو کې ما وګرځوي دریام سوال د څه دی ورته دریام سوال به دا دی امام مدینې کې یوه ورمنه د زینب نما دی ډیر وخت کېږي لیدلي مې نه دی هغې سره مې ملاقات وشي عزادارو کله دا خبره وکړله یو وارې د علي قدرمنې لور کجاوې کې سر ټیټ ونیوللو
سکلی سار ټیټوانی وللو یورې سار وچات کړلو غاګي وکړلو ام حبیبه که زینب بی بی اندال ته وکسي وبې پیژندې که نه بي وپیژندې یورې جلال کې راغلله ورته هېڅ ورمنې دی ما ورمنې نه ما دالته ما اخله ویلې هغې د عباس غوندې کې ورور شته دی هغې د اکبر غوندې کې وریاره شته دی هغې د حسین غوندې کې ورور شته دی یورې سترګې نه کور ته اوښکې روانې شولې غاګ یې وکړو ام حبیبه لږې سترګې وغړوه زما غا زینب رغلی یم کله دا جمله وکړله اسدارو ناخ کې ورته وښیلې یورې ام حبیبه غاګ وکړو ورمنې لږ دا راته وایه کله ته راتللې عباس چېرته و کله ته راتللې اکبر چېرته و ام حبیبه لږې کجاو ته سترګې وغړوه لږه د آس گردن ته سترګې وغړوه هغه مرغلله څه کوړی دی دا د عباس مرغلله دی هغه څه قرآن تلاوت کوي دا د حسین مرغلله دی یو فریاد وکړو یو مظلوم حسین ماتمیان حسین هغې کوفې بازار نه راغله څه دلته ورمنه شهزادي وه خو هغه ښځې څه قرآن سبق مې ورته خیال و باغ مې نو ولاړې وې د بیبي تماشې ته ورمنه بازار کې تېرېږي صدقو ګزارونه ورنه کېږي څه یې قافلای کو پی بازار نے ثبوت للا حسین خور زینب سلگای واخستلا ورمن دیائی دی کوفی کی شهزادی وانبار خدایا کی رو وستلا ای باز بامونی ټول ویلار دی تماشې ته باز بامونی ټول ویلار دی تماشې ته کپیلی دا نندره هر شو کوله یا صداکی کپیلی باندې وشتلې اوړه سکینه ډیره جوړېدله ای مڅامه یو ګل داسې راغلو خدایا یا مڅامه یو ګل داسې راغلو خدایا د حسین ټنډې نه وینه وبهېدله متمیانو وړې ورمنې کله د بابا ټنډه ولیده نو وړې ورمنې څه وکړل سکینه شوه په ژړا ترور ته یې غږ وکړو بند لاسو سره یې وړه سینه ویله
ای ګرانې ترورې ما بابا مخې زخمي کړو یا ګرانې ترورې ما بابا مخې زخمي کړو ما بابا په وینو سره شوه مرغلله متمیانو یو بل ګل روغلو څه وړې ورمنې لسونه تړلي وو نو مخ ته یې نه شو نیولای یا بلگزار سرا سکینه مخچو زخمی کړو په دوو لاسو یې مخ ته ونیوله منګوله بلگزار سره سکینه مخچو زخمی کړو یا بلگزار سره سکینه مخچو زخمی کړو په دوو لاسو یې مخ ته ونیوله منګوله متمیانو کربلا کې ډیره زخمی وه خو بزارو کې زخمی کړه یا اوړی کالی بیا یو وارې خوښ شوې ډیره ډیره سکینه وژوړېدله وړه ورمنه د ترور ته یایي ترورې مخ ته څنګې لسونه ونیسوم څه څټ ته یې تړلي دي ترورې ته ورته وایه څه ورمنه وړه دی ګزارونه ما کوي ترورې وایه ورته ما کې ګزارونه یا ترورې وایه ورته ما کې ګزارونه سکینه وړه دی ډېره زخمي شوله و ترورې وړو غوړ د نه کسي د مڅو ګناه دی مو په څه ګناه قیدیان یو کوبیانو یا مو په څه ګناه قیدیان یو کوفیانو حسین لور ما په بازار راوستله یا ای تجیره اولیا دلته ښځه دې وه نن قیدي په شان دربارو ته راغلله یا حسین